أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنك لعلى خلق عظيم. عظیم پیغمبر، رسول پاک، رسول کریم، رسول عظیم، محبتنا ڈاک سرشار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر موجودہ، فخر مخلوقات، رسول اعظم، خاتم النبیین پیغمبر. میلاد حواله سره غواړم څه خبرې وکړم. میلاد النبی اهل سنت په نږدې 12 ربیع الاول، ایمو په نږدې 17 ربیع الاول. خو مین شاید دغه دی چې نن پیغمبر واجب نه پکار دی مو یونیټي، وحدت، اتحاد، یو بل سره قوت، بایچاره، یو بل نه فداکاری، ایثار، قربانی پکار دی. دغه جذبې نه مو سرشار و ټول مسلمان مل کر، چونکه مشترک سرمایه دی. ټول مسلمان دغه خبرې باندې متفق دي چې یو کافر که غواړي مسلمان کې دوه سنټنس باندې، دوه جملو باندې مشتمل، هغه بل لا اله الا الله محمد رسول الله. کشیر مو څه د دغه کلمې سایه کې مل کر پیغمبر رسالت گواهی سره، الله الوهیت گواهی سره مل کر مخکې قدم کېږدو. د ترقی قدم دی. نه اتحاد بین المسلمین یو ضروری امر، یو اوجب واجبات، سو واجباتو کې ټول نوټ واجب دی. یا څو دلایل که ذکر کوم کې دا شي ځنه کسان شیعو کې وي او ځنه کسان اهل سنت کې چې اصلا یو بل سره اتحاد ممکن نه دی، کېدای نشي چې اتحاد وکم. دا هغه سړی وایي چې هغه ذهن کې د تکفیر ولا وایرس موجود دی، یعنی بل ته کافر ولاله. کشیر مو دا وایرس ذهن وبسو سمو یو بل ته په کار د مسلمان شونې باندې معتقد شو، دای مو عقیده وي چې دا مسلمان دی، مسلمان شونې باندې په کار د مو یو بل سره مل کر زندگی نوره. دا کېدای نشي چې مثلا چونکې شو عقیده پر هغه کې په زوره ته نه واخلي، خپل عقیده په اپلای کړي. دا اتحاد مقصد نه دی. و اتحاد یعنی دي چې کله دوه عقیدو والا کسان خپل منځو کې مسالمت آمیز زندگی وکړي. آیا پیغمبر میثاق مدینه نه دی لیکلی؟ آیا پیغمبر څه دی میثاق مدینه بنیاد باندې یهودیانو سره او عیسایانو سره څه دی مدینه کې زندگی نه دی کړی؟ نن مو مجبور یو دغه ملک دی، دغه ملک ته ترقي ورکولی دی، دغه ملک کې امن راوستل دی. امن سه اقتصاد تړلی دی، معیشت تړلی دی، ایجوکیشن تړلی دی، دنیا شي نه دي پسې تړلی دي. هغه شي سره رسي، هغه مسالمت امیز زندگی سره. نن که غواړو یو بل وپېژنو، هغه نسلي بنیاد باندې دی، هغه نشست بنیاد باندې دی. مسلمانو مثال په مثال دی یو جسد دی، چې جسد یو بدن کې درد راشي په کوم در ټولو باندې هغه درد حبیبي هغه محسوس کی چې مولاس کې درد دی، ټول اعضاء سره خوب نه کوي. المسلم من سلم المسلم، مسلمان هغه چې هغه لاس نه بل مسلمان دغه ید نه، دغه لاس نه، دغه ژبې نه محفوظ وي. نن هغه کس صور لګوي، جلدی باندې تیل چوي، هغه فلیس به مسلم، هغه مسلمان نشي کېدای. مسلمان په کار دی الفاظ باندې سوچ وي، ورډز باندې سوچ وي، سنټنسز باندې سوچ وي، جملو باندې سوچ وي، خپل افکارو باندې سوچ وي. زه د کوم فکر سره پرووایډ کوم، زه د کوم فکر ورکوم. سوشل میډیا دی بې مهار دی، چې څه وایي پرشان شي دنیا کې کچېرې ته یوې جملې نه اور ولګېده څوره کسان مړ کېږي ته وکې بیا انوالي. ځکه قرآن یې چې یو نفس قتل کو او ټول انسانیت کا، چې یو نفس زنده کو او ټول کائنات زنده کو. دلته هدایت مراد دی. که ته یو سړی هدایت کو تو کائنات هدایت کو، که ته یو سړی ګمراه کو تو ټول کائنات ګمراه کو. دی وجې نه نن شیعه سنی مل کر نشست بنیاد باندې یو بل وپېژندوی. علامه اقبال یو شعر مثلا ختم کوم چې مو ځنه وخت کې یو بل سره منظرې ټایپ ته ورسو، منظرې ټایپ کې دوره جذباتو کې راشو، خپلو حدودو نه لیمیټس نه وځو، بیا یو بل ته کافر کافر ټکي استعمالوو. علامه اقبال داسې وایي ای که نشناسی خفی را از جلی هوشیار باش، ای گرفتار ابوبکر و علی هوشیار باش. ای هغسې کس ته ته خفي جلی نه نشي بلوای، ته خفي او جلی منځ کې پہچان نشي کوای، ته هوشیار باشه، ته ځان هوښیار کړه، ته بیدار شه. ای گرفتار ابوبکر و علی، ای هغه کسان چې خلافت کې گرفتار شو، کې امامت کې لږ هوشیار شو. مو ایو بل باندې دا الزام لگاؤ سب ہاتھ باندھ کر نماز یا ہاتھ کھول کر کیوں پڑھتے ہو؟ یہ دشمن کو مہر باد ہے. مدہ کی خدای چې ته د لسونه باندھ ویلې کوي، ته مو تو خلاص ویلې دي، وہ دشمن سوچ داغه ده چې میں نے دونوں ہاتھوں کو کاٹنا ہے.
वो बांध कर पढ़ रहे हैं उनके हाथों को भी मैंने काटना है, जो हाथ खोल कर पढ़ रहे हैं उनके भी हाथ को मैंने काटना है। तो दुश्मन काटने पे सोच रहा है और हम बांधने और खोलने पर आपस में लड़ रहे हैं। अजक ऐज का तो सिख पलमांसु की जंगी गोई तज़हबा रिहुकुम कुरान आयत से तो सी बगा बोधुसी तो से ताकत बखातम शी, ताकत वहदत के दे, ताकत इत्तेहाद के दे, इत्तेहाद बिन मुस्लिमीन के दे। नन यूरोप कंट्रीज अगो पलमांस की इत्तेहाद कायशी मईशत बनोद मुइने शुकोय दिन बनोद बनते पकोर दादे च रसूल करीम का खुशलऊ मुज्तहिदीन इज़ाम महाराज इज़ाम मुफ्तियान किराम सा द मिस्र वलदी पाकिस्तान क्या ख मुअतदिल का सोनस्ता सागोई वहदत गोड़ी अगो इत्तेहाद गोड़ी अगो गोड़ी च युबल सर निर्देशु युबल जुमदुनु की कमल मुस्को नबियमु युबल पिजंदाशु युबल सर बैसा का शु उस मसलन दा दे इदराक नशवन नतीजा दे सनन जना का सोनी च शियाव चालवीख से परी थी खुशूं की अगशिया उसा नौस न दे और जब उन्होंने शिया पकड़ दिया तो माहौल फराहम को चाहता है सरोशी मुजमात की उकसा मुदेर से पारी दी अगर दावाई से मुखुदे तन लाव बचा सजदा न को अगर दावाई से मु मजहब के शिरक नाकाबिल बख्शिश गुनाह दे शिरक न वटा गुनाह बल निश्ता दे मु अल्लाह अल्लाह मनु बंदागौन मनु दा बेची से रखीगी नशस्त से रखीगी युबल की नस्ल से रखीगी परवरदिगार दुआ दादे से रसूल करीम दा मिलाद रेज़ी थी तो की हकीकी मानो के इत्तेहाद बिन मुस्लिमीन था कौर कवाली वो युबल पहचान युबल इदराक युबल तलियार खुद सवाल खुद मुतुल तौफीक नसीब की। वस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।